هغه افغانیان چې د پاکستان بوګس آی ډی کارت جوړ کړی دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو ډیر غټ اعلان کړی دی جی بوګس آی ډی کارت یعنی فیک آی ډی کارت ګوره د افغان چې کوم افغان باشنده په پاکستان کې د لانګ د ډیر زیات ټایم نه اوسېدل اخر هغه پاکستان حکومت یې ټایم ورکو چې تاسو خپل وطن ته واپس لاړ شئ ولې ورکول پکارو کونو ورکول پکار دا یو سیاسي ټاپک دی پاغه باندې زه خبره نه کوم خو اوس هغه خلکو چې چا سره د پاکستان فیک آی ډی کارت دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو وارننګ جاری کړی دی دغه فیک آی ډی کارت چې ولا چا جوړ کړی هغه د پاره هم او فیک آی ډی کارت چې چا سره دی هغه د پاره هم تاسو لمو ویډیو غیر سیاسي ویډیو ده صرف د تاسو انفارمیشن د پاره تاسو سره ز شریک کوم په دې ټاپک باندې زه خبره نه کوم چې ولی او وکل ولی لاړل نوتل پکار یا س پاغه باندې زه خبره نه کوم چونکه دغه حواله سره د عمران خان د جیل نم بیان راغلی دی عمران خان مخالفت کړی چې نو وکل پکار لکه افغان په داسې حالاتو کې نو وکل پکار یا په دې طریقه باندې نو وکل پکار عمران خان هم د جیل نه بیان جاری کړی دی په دغه ټاپک باندې زه په دې ویډیو کې نه خبره نه کوم خو هغه د افغانستان روریان چې بوګس آی ډی کارت جوړ کړی دی چې جیلی آی ډی کارت د پاکستان جوړ کړی دی چې فیک آی ډی کارت د پاکستان جوړ کړی شناختی کارت دی وسره او پاسپورت هم دی وسره د پاکستان نو د پاکستان متعلقه ادارې ویلي دي ادارو بلکې چې موږ دغه مکمل ډیټیل راوښ کړي موږ دغه مکمل کوایف راوښ کړي په دې ډیټا کې ډیر با اثر کسان هم ملوث دي د پاکستان چې کومه ډیټا موږ راوښ کې دا پای کې د پاکستان ډیر با اثر کسان هم ملوث دي چې په مختلف لکه پنادرا کې دي یا د پاسپورت کې دي او ای جاب کوي چې دغه د آی ډی کارت جوړ کړی دي فیک د پاکستان چې کم باشنده دي لکه ډیر با اثر کسان هم په دې کې وای ملوث دي نو دغه خلاف په وای اوس کاروایی کیږي او د افغانستان چې څومره هم باشندگان دي یو غي سره فیک آی ډی کارت دي نو هغه د پخپل باندې دغه فیک آی ډی کارت جمع کی نادرا سره چې دا مونږ جوړ کړو په فلاني وخت کې مو جوړ کړو چاره له جوړ کړو کس ول خای نه خای په څومره پیسو می جوړ کړو هغه هم کس نه خای یا څه حکم اس کم تاسو ریپورت کوي چې زه یو د افغانستان سړی ما او دا آی ډی کارت ما جوړ کړو اوس ادارې وای چې هغه ډیټا مونږ راوښ کړه اوس کچری دی د خپل آی ډی کارت پر رضا باندې نه جمع کوي نو بیا ور دی خلاف کاروایی کیږي دی بلاک لیست کې دی هم شي لکه اوس هغه خلکو د پاکستان آی ډی کارت به جوړ کړي خامخا لکه غریب سړی خو بنې جوړ کړي هغه سړی به جوړ کړي چې چېرې پاکستان کې غټ کاروباري هغه سره پیسه وا نو هغه راشه د آی ډی کارت ځان له پاکستان جوړ کا کسبا سم مسله راځم نو زه بولم چې زه پاکستاني مو ما سره آی ډی کارت شته دي نو اوس کچره د بلاک لیست شو دغه کسان دای په خپل نادره لغونه وچ د آی ډی کارت ما سره جیلی دی یا را ما فلانستان کې جوړ کړو نو دای خلاف چې کاروایی شو دای په پاکستان باندې بلاک کی نو دای چې تل تکم کاروبار دی به سره هم متاثر شي سبا دای بیا په ویزو باندې پاکستان ته نشي راتله کچري ویزا خلی یا په لیګل طریقه باندې راځي نو بیا به ورته مسله وي نو ځکه دا ما یو اویرنس میسج چې کوم خلکو دغه آی ډی کارت جوړ کړی نو اوس ادارې وای د پاکستان حکومت باقاعده اعلان کړی دی چې متعلقه ادارې وای چې موږ مکمل ډیټا راوښ کړه چې په دې کې د پاکستان هم کسان ملوث دي چې شاید د آی ډی کارت جوړ کړی دي نو وای کداغه ایم ان ای سره تعلقي داغه ایم پی ای سره تعلقي داغه وزیر اعظم سره تعلقي داغه ډیر مغټ با اثر شخصیت سره تعلقي خو موږ به اوس داغه خلاف اپریشن کو داغه خلاف په کاروایی کو چې چا دا فیک کارډونه یا فیک پاسپورت دی له جوړی کړی دي نو د پاکستان کسانو ته هم وارننګ ور کړی دی او د افغانستان چې څومره کسانو یې سره فیک آی ډی کارت وي نو ایلم وارننګ ور کړی دی صرف یو اهم پیغام یو اهم میسج تاسو له ډیلیور کولو په دې باندې عمل کول نه کول لستا سو کار دی نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو لور سوي والسلام